أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. نرینی درس کې به ان شاء الله العزیز سورة مائدہ پارہ نمبر 7 رکو نمبر 14 آیات نمبر 105 یو آیات ویلے کېږي. نننی درس چې نو هغه مختصر دی. سبانه درس چې نو هغه به ان شاء الله العزیز کډونو هغه به لږ چې نو هغه تفصیلی تقریبا 18-20 منټ بچي نو هغه بیا هغه اخلي. زګه سبانه درس کې چې نو هغه د واقعي ده او د هغه واقعي متعلق د درې وړه آیاتونه دي. یا په فورز چې نو هغه د کټه مال یو ورځ په دغه ترجمه سیوا کیږي. نو دیو جن هغه درس سیوا کیږي کله دې سره وایو بیا به مقه دوباره ویل کیږي. نو دا یو آیات په دې جدا وایو او به ان شاء الله العزیز سبق وایو. د آیات د ما قبل سره ربط او مناسبت نو د مخکې آیات سره مناسبت ده نه چې الله رب العزت فرمایي چې کله به دوی ته ویل شول و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. نو دوی څنګه د پاره کافی دی هغه چې موږ په مندلې دی خپل پلاران نکونه. نو په دغه خبره مسلمانانو باندې ګرانې ده چې ګوره موږ دوی ته د دوی د خیر خبره کوم. دوی ته موږ چې نو د دوی د نجات خبره کوو او دوی په هغې باندې چې نو هغه څه کې زموږ خبره نه مني. نو په دې مسلمانان ته غم چې نو هغه رسېدو پریشانی به ورته رسېده. نو الله جل جلاله د آیات کې یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم ای مؤمنانو تاسو باندې چې نو د خپل ځان ذمہواری ده لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم که تاسو په خپل هدایت نو د بل چا گمراهی تاسو ته نقصان چې نو هغه نشي رسولی. اوس د آیات چې لکوټ شانت چې نو ظاهری نظر باندې هم کتلی شي. نو دینه بیا دا معلومیږي چې د آیات د قرآن پاک د نور د ډیر شي آیاتونو د احادیث مبارکه سره چې نو هغه ټکراو خوري. ځکه حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي چې تاسو امر بالمعروف کوئ. مفهوم دا دی که تاسو امر بالمعروف نه کوئ نو نږدې ده چې الله رب العزت تاسو چې نو هغه ټول خلک په ګرفت سره ونیسي، عذاب عام درته میلاو شي. دویم چې نو هغه دا ده چې قرآن کې هم الله جل جلاله امر بالمعروف چې نو هغه ذکر کړی او امر بالمعروف دا چې نو لازم او واجب دی. او د آیات نه چې نو هغه دا معلومیږي چې تو خپل باندې چې نو هغه ښه کوه د بل سړي چې نو هغه بد تاته نقصان نشي رسولی. نو اوس د دغې لکوټې نو هغه وضاحت د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د هغوی د تفسیر مطابق چې د آیات وضاحت چې نو هغه څه دی. الله جل جلاله د ټول نه وړاندې مخکې چې نو هغه د دې خبر لکوټې وضاحت دا به هم وورو چې ګوره امر بالمعروف او نهي عن المنکر مخکې هم یو ځای مونږ ځین راکړو انفرادي طور باندې دا په هر انسان باندې لازم دی. اوس بیا د دغې متعلق کم چې زمونږ عمومي چې نو هغه دعوت تبلیغ په نوم باندې چې کم کار کیږي نو دا عمومي دعوت دی. اوس دا عمومي دعوت دا فرض هم نه دی، واجب هم نه دی، سنت مؤکده هم نه دی. د هغې غټه وجه دا ده که دې له چېرته دغه درجه ورکړی شي نو بیا به ډېر خلک چې دی نو هغه ګناهګار راشي. پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغوی چې دی نو هغه بیان هغې پیره چې دی نو هغه د دې ځای د آیات د وضاحت پورې ده ته هغې زه چې دی نو هغه یو مجلس کې ما سره یو لوی سړی چې دی نو یو کس میلاو شولو. نو چې کله هغه ما سره میلاو شو ما سره چې دی نو هغه خبره یې کوله نو ما ته وی چې تاسو د خپل د شیخ تذکره بار بار کوئ نو ستاسو د شیخ چې نو هغه څه وخت د الله په لار کې لګولی که نه. ما ورته چې ولې نه دا موږ ته یې ویلې دوریا د هغه چې نو هغه دا څه کوي. وی نه زما دا مقصد نه دی. بیا ورته ما وی او لګولی د هغه بیا وی داسې نه ویم داسې نو هغه ورته وی ګوره ستا چې کوم عمومي دعوت چې کم تبلیغ فضا ده دغه ستا مراد دی د دې نه خیر ډېر خورېږي
دې کې شک نشته خو که چېرته تو د نوم دعوت نه نوم تبلیغ نه مراد ستا ذهن ته دا دعوت راځي نو په دې باندې تو چې نو هغه ګنهګاري کې ګورې ځکه دعوت چې دی نو هغه واجب دی هر مسلمان چې دی نو هغه به دعوت کوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر چې دی نو هغه به کوي اوس که تو داسې ووې نو دا عمومي دا طریقې کار مولانا الیاس صاحب رحمه الله د هغوی د دور نه چې دی نو هغه شروع شوی دی نو بیا خو د خلفای راشدین د دور نه واخله او د مولانا الیاس رحمه الله د دور پورې دا امت د دې زمانه چې سوره دا زمانه ده یا چې نو 1300 سال دی یا 1200 سال دی یا 105 چې نو هغه دی نو دا دور زمانه امت چې نو تارک الواجب پاتې شوی دی بیا دا خو بیا لوی ګناه دی دا بیا څه نه لوی ګناه دی نو بهرحال د هغې کس په ذهن کې چې نو هغه خبره کېناستله نو داسې هم نه چې دا تبلیغ نشته دا خبره هم خطا ده دا تبلیغ فرض دی یا واجب دی دا خبره چې نو هغه هم خطا ده انفرادي په طور باندې هر ځړی باندې امر بالمعروف نهي عن المنکر چې نو هغه دا دی لکه څنګه چې د مدارس اوس دا ترتیب دی دا یو احسن طریقه ده ولا ځکه مخکې به چې نو هغه سینه در سینه علوم نقل کېدل بیا کتابي شکلونه شولو بیا به په علاقې کې یو لوی عالم به خلکو بتلل د هغه به قرآن احادیث زده کولو بیا ورو د خلکو د سہولیت دپاره مدرسو ترتیب مقرر شولو بیا دغه مدرسو کې اوس وګورئ درجه بندي ده دا ټول یو طریقې کار دی چې په کم طریقه به دا خلک چې نو په اسانه پوه شي او دوی ته به استفاده چې دی نو هغه وشي نو دغه شانتي کم دعوت عمومي چې مونږ کوو نو دغه دعوت تبلیغو دا چې نو هغه یو افضل عمل دی ښه عمل دی کار خیر چې نو هغه د خیر دی خورېږي خو په دې کې دا افراد تفرید کول دا چې دی نو هغه صحیح نه دی نو ځکه الله رب العزت نو هغه کله د آیات را ولېږلو نو بعضې صحابو ته هم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای وی ما د چې نو هغه یو کس وی نو بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپل خطبه کې د دغه چې نو هغه وضاحت وکړلو وی چې مونږ د آیات ما چې نو هغه لږ شک کې چې الله آیات کې الله پاک وی یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم د ایمان خواندانو تاسو باندې د خپل ځان چې نو هغه ذمہواری ده خپل عمل خیال ساتئ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم تاسو له نو هغه نقصان نشي رسولی هغه څوک چې هغه گمراه شي کله چې تاسو په خپل په هدایت باندې نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل دا خبره بالکل ستا حق او سچ ده خو ګوره الله رب العزت وسره قید لګولې اذا اهتدیتم کله چې تاسو په هدایت باندې او انسان په هدایت الله کېږي چې د کله امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي ولی چې امر بالمعروف دا واجب دی لازم دی نهي عن المنکر دا چې نو هغه لازم ده حدیث مبارکه چې نو شروع کې مونږ نو کله یو انسان امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه کوي د خیر د کار دعوت نور کوي او د غلط کار نه منع نه کوي نو دا سړی خو په هدایت شو نه او الله وی الله تاسو ته دغه هجې نو کس نقصان نشي در رسوله دغه گمراهي اذا اهتدیتم کې درسو پورې چې تاسو په هدایت باندې او هدایت کې دوه د پاره چې نو دا شرط دی چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر چې نو دا بکای که امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه کو نو د په کامل هدایت باندې نشي راتلی نو ځکه چې نو دا وی او دویم حدیث مبارکه کې هم د الله پیغمبر فرمای من رأى منکم منکرا فليغيره بيده تاسو کې چې څوک منکر ویني نو دغه بدن کې په خپل لاس سره حتی المقتور که د په لاس باندې چې نو هغه په طاقت رسي نو د په لاس باندې منع کی فإن لم يستطع فبلسانه که د لاس طاقت دی نه نو بیا په ژبه باندې دغه مذمت بیان کا او که دا طاقت دی هم نه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان نو بیا د جنو هغه پر ډک کې دغه کار نه چې نو هغه نفرت وکړي انسان نه او دا د ایمان د ټولو نه کمزوري چې نو هغه درجه ده نو ځکه الله وی چې تا خپل حق ادا کو تا ورله دعوت ورکو تا ته سم لار وښودله د غلط لار څخه راخې نه دی منې کولو اوس د دې باوجود بیا دې نه کېږي نو په دغه وخت کې بیا د خپل ځان فکر ساته د بل چې دی نو هغه بیا پرېږده او دویم تفسیر حضرات دا هم کړی دی وایي چې نو هغه تو د بل عیب مه لټوه په خپل عیب باندې نظر وساته ته زه ګوره اکثر ډېر کرته مونږ چې نو هغه د بل نقصونه لټو
پلان کې دا نقص دی، په پلان کې دا کمې دی، په پلان کې دا کمې دی، پلان کې چې نو هغه داسې وکړل، پلان کې چې نو هغه مرسته په ګس وګرځېدو، پلان کې چې نو ادا وکړل. نه، الله وی تو خپل عیب باندې چې نو هغه خپل د هدایت فکر کوا، د بل د عیب تراشه د پر الله پاک تو پیدا کړی نه لګلې، ته به په عیب باندې پردا چی نو ځکه وایي چې نو هغه بیا تاسو له ګمراهي د هغې چې نو ضرر نشي درکولی کله چې تاسو په هدایت یې. الی الله مرجعکم جمیعا، ځکه ستاسو د ټولو الله ته واپس کېدل دی، که نیکان صالحان دي او که بدان دي، که مسلمانان دي او که کافران دي، د دې ټولو رجوع د دې ټولو واپسې چې نو هغه الله ته ده. الله رب العزت چې نو فینبئکم بما کنتم تعملون، الله به یزو چې نو هغه خبر درکم تاسو ته په هغه څه باندې چې تاسو عمل کولو. نو چې کم عمل کوي دا ټول به الله ته واپس کېږي او الله رب العزت به بیا د دغې عمل چې نو هغه څه کوي، هر انسان ته به د هغه د عمل بدله ورکړي. الله دې زموږ خاتمه ښه کړي. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، علیکم پتاسو باندې، یعنی ذمہ داری ده، دا چې نو بریکټ مال ده، انفسکم د تاسو د خپل ځانونو، لا یضرکم نقصان نشي رسولی تاسو ته، من هغه څوک ضل چې ګمراه شولو، اذا اهتدیتم کله چې تاسو هدایت باندې یئ، الی الله الله طرف ته، مرجعکم واپس تلل ستاسو دی، جمیعا د ټولو، فینبئکم بیا به هغه خبر درکړي تاسو ته، وښیي به تاسو ته، بما هغه څه کنتم تعملون چې تاسو به کولو. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، علیکم پتاسو، یعنی ذمواری د انفسکم د خپل ځانونو، لا یضرکم نقصان نشي رسولی تاسو ته، من هغه څوک ضل چې ګمراه شولو، اذا اهتدیتم کله چې تاسو هدایت باندې یئ، الی الله الله طرف ته، مرجعکم واپس تلل ستاسو دی، جمیعا د ټولو، فینبئکم بیا به هغه خبر درکړي تاسو ته، بما د هغه څه کنتم تعملون چې تاسو به کولو.